السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هر کله ویم امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله بئ. د جون په مزو کې بئ. عزتمندو نن یو نوې خبر را مخته شوی دی. هغه فضل جان چې جنې تختولې او د سین ډاکوانو له ورکړو چې ډیر ظلم او بربریت یې وکاو. هغه رها شو چارې خاکړو او سونا پیسې ولا پسر ورکړي. راځي عزتمندو دا ټول معلومات مون سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پورا معلومات نه خبر شي. عزتمندو د 400 اوسیدونکو فضل جان چې ډیر غریب انسان او یو جنې غنکه پیسې غب شپ جوړ شو. هغه ته ویلو چې زه ډیر مالدار انسان ما سامان حال بس هغه مرته ویلو چې ته زما خوخي او زما زه تراشه راځه چې زو دوانه تختو زم د کورنا روزم دوانه د کورنا اوتیو دا جنې اصل کې غنکه پوا سین ډاکوانو سره تعلق ها ډاکوانو له ورکړو. ډاکوانو په اول خو تشدد او ظلم کو او بیا ورته اول چې شابه کوروالو ته دی اوکلا چې شلکا روپې راولېږي علي با تامونګه خلاصو ګینی دلته بعد د لوګي او د تندینا مرشه خوراک سخاک نه درکو. ډېر ظلم په روانو د مور پلار او د کورم دا سخاراوه د با مزدوري دیالي کوله او کور ته به خوراک سخاک راولو. خبره شروع وا چا به جلوسونه کول چا څه کول. خبره ډېره لری پورې تلی وا. اخره کې خبره ایمن ولی خان ته ورسیده چې هغه ورپسې د 400 نه کسان ورولېګل سین ته. د سین خلکو سره ملاقات هم وشو. روترو ډاکوانو سره خبره جوړېده. هغه ډېر کوشش وکړو. خبره ده سین وزیر اعلی ته هم رسیدلی و. ډاکوانو فضل جان ته وویل چې ته ایمن ولی پیژنې. هغه ورته ویل او چې دا زمون سه دی. ایمن ولی خان ولا پیسې ورکړي او خو ډاکوانو فضل جان را خلاص کو او مور او پلار او کوروالو ته حواله کړو. عزتمندو مونږ ته هم پکار دی چې داسې ګنکپانو زنانو نه او خلکو نه ځان اوساتو. ډیر زیات بد حل شروع دی. عزتمندو دا واز زمونږ د وخت معلوماتي ویډیو د نورونی معلوماتي ویډیو لپاره زموږ چینل مدرسه را سبسکرایب کړئ. پاک وساتلای نشان وی چاروانی معلوماتي ویډیو تاسو په ځان سره ملاويږي. والسلام.